من الناس بعض د خلقنا من وسوق دی يعجبك چې تعجب کې با چې تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قوله خبر دا غافل حیات الدنیا پجون دنیاوی کې آخرت کې به تا ته پتو لګي پډاګه ډیګه باندې چې دا لوی منافقو شقی اعلاب غټ بدبخت اخنس ابن شریق وکانا رجلا حلو الكلام دا یو داس انسانو چې ډېر خسته خبرې به کوله پستجب او خوزولا ظاهری ایمان راوړو بیا بهر وتلو فصلونه تبا کړل نسلونه تبا کړل پنيزو باندې ساروي وهل مردار کړل رب کریم د دې ذکر کیا ومن الناس بعض د خلقنا چې اخنس ابن شریق ده من يعجبك غدي چې تعجب کیا چې تعالی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم قوله خبر داغا فی الحیات الدنیا پجون دنیاوی کی ویشهد الله او گواگر زی الله لرا علامه پاغه سبان دی پاغه کار باندې فی قلبه چې پزړه د کی دی یعنی وای چې زما د خلی خبره د زړه سره موافق دی والله انی بک مؤمن والله قسم په الله چې ایمان لرون کې هم پتا باندې ولک محبنا او تا سره محبت کون کې هم ويشهد الله گواه به ګرځول الله لرا بس الله گواه دی الله گواه دی دا به سمترانه و پخله باندې نو رب کریم فرمایي وهو دا اخنس ابن شریق چې الد الخصام شدید الخصومت سخت جګړه مار دی الد الخصام معنا شدید الخصومت سخت جګړه مار دی حدیث شریف کې راځي ان ابغض الرجال یقینا بدترین په خلق الى الله الله تبارک وتعالى تسوق دی الد الخصم سخت جګړه مار چې جګړه مار وینو الله تبارک وتعالى تبترین انسان هم دغه دی رب کریم فرمایي وإذا وهر کلا تولى منا انصرفا چې مخ به وګرځولو چې واپس ځي وإذا منا هر کلا تولى منا انصرف مخ وګرځي واپس ځي یا منا خرج من عندك چې وزي لتانا یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یا ادبر شاوړی واعرض عنك يرازو کی لتانا کوم منا چې یادول شي سعانو کوشش کوي زی فی الارض مکه کې لیفسد د پاره چې فسادو کې فيها په مکه کې ابن جریج وی قطع الرحم خپل ولی به کټ کولا دا هم یو علامت د منافق ده چې خپل ولی کټ کوي سوکا وسفك دماء المسلمین او تو یول بيد مسلمانانو ویني ويهلك الحرث هلاكية ويهلك من هلاكية الحرث فصل لرا والنسل لرا يعني ذي روح لرا حيوانات لرا والله الله تبارك وتعالى چې لا يحب نخو خيل فساد کافر چې د مونی ولونو درې ورځې ټیم ورته ورکه کایمان راوړو ښه اول خو ټیکس ور باندې کېده کوي قبول کونډه راخه خو دین باوجود هم پیغمبر علیہ السلام بویل په غزاګانو کې لا تقتل شیبا ولا امرا اے ګوره بوډاګان مقتلوي ماشومان مقتلوي زنانه مقتلوي کوم صحابه کرام چې ډیر تیز ولکه خالد ابن ولید عمار ابن یاسر زید ابن حارث دا به صحابه کرامو امیران مقرر شو چې د صحابو به امیران مقرر شو نو دی ډیر تیزو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به ورته ویل لا تقطع اشجار قوم ګوره ونی د قوم کټ نه کوي ګوره فصل خراب نه کوي باغ خراب نه کوي لارې خراب نه کوي پسلورو غزاګانو کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم دی تداویل چې لا تقطع اشجار قوم ګوره ونی د قوم باغونه د قوم مکټ کوي بیا یو مومن قتلول دا خو په طریق اولا سره ناروا دي والله الله تبارک وتعالى لا يحب نخخ الفساد وإذا هركل قيل وبولش له للأخنس دي أخنس ابن شريق دا اتق الله دا الله نويرغا دا کار مکوا اخذته نوبني ولد أخنس ابن شريق لرا العزة غرور دا جهالت پختو غیرت بونیو بالإثم بفعل الإثم پکار دا گناه باندې غیرت زد تکبر دا بونیو دلرا ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای ان من اکبر الذنب عند الله لوی گناه د الله پنځ دا ان يقال للعبد اتق الله دا چې یو انسان د پاره د یو سړی ته وای اتق الله الله نه ویریګه دا کار مکوا فیقول عليك بنفسك دی ورته وای چې ځا خپل ځان سم کا انت تأمرني ته ما ته امر کې
نو دا لوی ګناه د ابن مسعود صاحب ویا واذا ورکل قیل چې ویل شي له للاخنس دی اخنس ته اتق الله منا دا الله نه ویریږه دا کار مکه وغلطه اخذته بنیول دلر العزت غرور د جهالت بالاثم بفعل الاسم پکار د ګناه باندې رب کریم فرمای فحسبه بس دې دلرا دی اخنس ابن شریق لرا جهنم و جهنم ولا بئس او خامخ بد زی چې د آرام المهاد من فراش بد زی چې د آرام دی هي دغه جهنم دی ومن الناس السعيد اعلى بيان اله العالمين نیک بخت لوی نیک بخت شقی اعلى بیان شو غټ بخت اخنس ابن شریق سعید اعلى بیانی غټ نیک بخت ومن الناس باج د خلقنا من وسوق دی یشری من یبيع شراب معنا د بیع خرسیه ځان قربانی نفسه ځان پلا ابتغاء لطلب مرضات الله د پاره د طلب د رضا مند د الله تبارک وتعالى صهيب ابن سنان الرومي یو صحابي د مشرکانو نیولې سخت عذابونه ورته ورکولو چې مرتد شه هغه ورته ویل چې زه بوډایم نه فهم نشم رسولې تاسو ته نقصان هم نشم رسولې تاسو ته ما پرې دی نو مال ورسره هغه قربان کو پزان باندې هغه له ورک او دتنه هجرت کو مدینه منوره ته لاړه رب کریم فرمای ومن الناس بعض د خلقنا من هغه سوق دی یشری معنا یبيو چې شراب معنا د بیع خرسیه یا ځان قربانی نفسه ځان خپل خرسیه ابتغاء مرضات الله لطلب رضا الله د پاره د طلب د رضا د الله تبارک وتعالى والله الله تبارک وتعالى رؤوف ډیر مهربان دی بل عباد په بندگانو باندې یا ایها الذين امنوا يد ایمان ولو ادخلوا داخل شي في السلم په اسلام کې کافتن منا جميعا په غونډه باندې عبد الله ابن سلام سے بارک نازل شوه دي کله چې ایمان راوړونو اوخ په بیا هم بد غنلا غوخه دوخه او خالی ورځ عظمت ور سره او عظمت به د خالی کولو زول فکر ور سره نو آیت د پشان کې راغې یا ایها الذين امنوا يد ایمان ولو عام ده ادخلوا داخل شي تاسو په السلم په اسلام کې کافتن من جميعا په غونډه باندې چې مونږ کې او jihad نه کې نو په غونډه اسلام کې داخل نه مونږ کې او روزه نه نیسي نو غونډ په اسلام کې داخل نه قصاص نه کې دغه رنګه پورا حق خپل زامنو ته نور کې نو پورا اسلام کې داخل نه نو یا ایها الذين امنوا اید ایمان ولا ودخلوا داخل شف السلم په اسلام کې کافتن منا جميعا په غونډه باندې یا اے مسلمانانو د جمعې ورځې عظمت کویا مسلمانان د جمعې ورځې عظمت کویا يهوديان د خالي ورځې او نصرانيان د اتوار ورځې نو اے مسلمانانو د جمعې ورځې عظمت شروع کویا ادخلوا في السلم داخل شي په اسلام کې کافتن منا جميعا په غونډه باندې ولا تتبعوا تابداري مکه خطوات الشیطان قدمونه د شیطان انه یقینا دا شیطان چې لکم تاسو د پر عدو دشمن د مبین خکارا فاتخذوه عدوا ونی سیدل په دشمنه کې رب کریم فرمای فین زللتم من ملتم او خو دلې کچره تاسو میلان موکلو د پورا د اسلام نه یعنی پورا داخل نشئ تاسو په اسلام کې میلان موکلول ټول پټوله داخل نشي یا معنا فین زللتم معنا ضللتم گمراه شئ تاسو من بعد ما رست داغنا جاتکم چراغلی تاسو البینات واضح دلائل په حقانیت د اسلام باندې نو تاسو دا ډیر علو وکړه بیا کبر موکړو چې ټول پټوله په اسلام کې داخل نشي نو الله نه نشي غالب کړي فعلموا پوښیا ان الله یقینا بری تعالی عزیز غالب ذات دے ګوره حکیم خاوند حکمت دے هیڅ څوک د انتقام نه من کولای نشي دا سه غالب ذات دے چې انتقام اخلي نو څوک بیا سوایل نشي لکه کشمیر خلکو ته ګوره غوسه شو ورته ټول هلاک کړل تبا کړل دغه سه انډونیشیا کې فحاشي شروع شو ټول سیلاب پراغه ټول تبا شنو فعلموا پوش ان الله یقینا الله تبارک وتعالى عزیز غالب ذات دی ګوره حکیم خاوند حکمت دی اے ګوره و اسلام کې ټول پټوله دنه نشي سراسری په خله ایمان او ټول کارونم د يهوديانو دي داسې مکوي دا سوچ مکوي ځان نه سوچه مسلمانان جوړ کوي هل ينظرون
آیا دی انتظار کیا استفهام انکاری دی یعنی ما ينتظرون دی انتظار نه کیا دا کوم خلق چې په اسلام کې ټول پټول نه دن کیږي دی انتظار نه کوي الا مگر د دې انتظار کوي یاتيهم الله دا چې راشي دی لره الله من عذاب الله عذاب د الله په قهر سره یا امر الله امر د الله په عذاب باندې فی ظلل پسورو کې من الغمام من السحاب الابيض د ورځو سپینو نه یو ورځ راشي وعید دی وعید ډیر وخت باران پېښوي نه وي دی واه واه سناشنا ورځ راغله دا غینه په یو آفت راشي تخویف دی وعید دی امت تیار ده ټول پټول اسلام کې دننه شي ګوره عذابونه راځي هل ينظرون منا استفهام انکاری دی ما ينتظرون دی انتظار نه کوي الا مگر د دې انتظار کوي ان یاتیهم دا چې راشي دی لره اللهم عذاب الله عذاب د الله په قهر سره یا امر الله امر د الله فی ظلل پسورو کې من الغمام دورزنا یعنی السحاب الابيض دورز سپینونا والملائکه او راشي ملائک د مرګ او د عذاب وقضي الامر فیصله وکړي شي الامر منا کار د هلاک د دې ځان کدن راشي ویل الله دی الله ته ترجع واپس کولې شي الامور کارونه د خیر او کارونه د شر